دي چې هغه استغفار کوي. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه. او الله به هغه ته عذاب ویل نه ور کوي چې هغه مسجد حرام نه منی کول کوي، حالانکه هغه د مسجد حرام متولیون هم نه دي. ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. د مسجد ولی خو هغه خلک کیدای شي چې هغه متقیون وي، خو اکثر خلک نه پیږي. اردو کی ترجمه کوم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. اور کیوں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما كانوا اولیاءه. حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں. ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. بے شک مسجد کے متولی تو صرف متقی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پرون مو سبق کی دایلی و څه کفرونو چې کوم دا کنه دا دوا وکړه څه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. یا الله کدا قرآن برحق وي، دا نبی برحق وي، نو په موږ باندې د کونو برون راوړوای کی. اوس الله رب العزت په دغه آیات کې د دغه خبرې جواب ورکړي چې دغه دا دوا وکړه چې یا الله کا قرآن برحق وي، نو په موږ د کونو برون راوړوای کی. اوس الله رب العزت دا جواب ورکړي چې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. څه دوه څه د مونږه د عذاب د کونو غوړې سره موږ باندې کونی راوړوای کی. خو دا کونی ز په تاسو ځکه نه وراوم چې دی واجدي ځکه په تاسو باندې دا عذاب ز نرواله. الله رب العزت وته فرمایي اول واجه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اول واجه دا غدا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم ته په دغه کې موجود یې. سنت الله او دی الله رب العزت گذشته اقوامو نه دا طریقې کار روان ده چې کله دی وخت نبی هغه په قوم کې موجود وي نو اوره پر هغه باندې عذاب نه ولي چې څو پرې دغه نبی چې کوم دا کنه ونه وبسل نه وي. چنانچه د قوم هود او د قوم صالح واقعات په دې باندې شاهد او گواه دي. قرآن مجید کې الله رب العزت د قوم عاد متعلق فرمایي ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه. سو کله د مو حکم دی عذاب قوم عاد دی پاره روغللو نو حضرت هود علیہ السلام ته اول نجات و نویر کو امونه وبسل. امدان منا ولما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه. کله په قوم ثمود باندې د مو دی عذاب په صلاح روغللا نو اول صالح علیہ السلام نو وبسل. امدان منا قوم لوط باندې کله عذاب راتللو اول لوط علیہ السلام نو وبسل. امدان منا نوح علیہ السلام کشته کې ونسپور کړو دا وایي چې کله نو وبسل وغنا بعد نو الله رب العزت فرمایي چې ته چونکه ورکی موجودی لہذا چې کوم دا کنه زه دغه من عذاب نه روانه. چنانچه دی قوم هغه چې کوم دا کنه دی قوم عاد باندې بلکې سوري قوم ثمود باندې چې کله عذاب راتللو نو دی هغه په قوم باندې عذاب رغللو. دی هغه دی قوم یو سړی او ابو رغال نمایو دا رغله حرم شریف ته نو دو عذاب نه بعد شو بعد شلو ته حرم شریف کې چې دو موجود وو نو الله رب العزت په حرم کې دی من عذاب نه وستلو. دوه کله حرم نه وروتلو واپس کې روانو د طائف ته تر ورسېدل دی چې الله رب العزت دی باندې تاند راو ورسول دویا مار کو مغزوي کې. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا فرمایي چې ته چونکه دغه کې موجود دی لہذا دی تو دا وجود با برکت دی دغه لپاره یو رحمت ته چې دغه باندې عذاب نه راځي. یو بیان وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. او دغه ته عذاب په دې حالت کې نه ورکاو چې دغه استغفار کوي. اوس دا د استغفار څه معنا ده؟ د استغفار ایوا معنا خدا غدا سکنی په دغه مکی ولا خلکو کې مسلمانانو موجود دي ځنه د سي ضعفا کمزوري مسلمانانو څنګه غریبانو د هجرت یا کې واس نو یا کوم دا هغه دوره کمزوري وو چې هغه غریبان دي کفرونو تسلط کی وو اختیار کی وو تللی ته نه پرېږدول څه طریقه وته نه جوړېدل څه لوړ وای نو دا خلک په هغه کې موجود وو نو دغه بظاهر خبر د استغفار به کولو توبه به وبسلال مونږ به کولو نو دوی کې استغفار نه مراد مسلمانانو دي چې کني څو پرې تاسو کې د مسلمانانو مکی کې موجود دي او تاسو عذاب نه راځي. محمد صلی الله علیه وسلم خو نه هجرت وکړلو چې مسلمانانو بوت شولو نو الله رب العزت فرمایي چې دا اوس تاسو باندې عذاب ځکه نه راواله چې تاسو کې اننا مسلمانانو موجود ایوا معنی دی وهم یستغفرون مفسرین دا کړی دا ایوا معنی مفسرین دا کړی دا سکنی تاسو
کوم راتلونکي نسل دا د مو په علم کې مو ته پاتې دا چې اند تاسو نه ډېر خلک مسلمانېږي ورسته تاسو نسلونه به مسلمانېږي اند تاسو کې به ډېر کسان دي سي چې د نن عذابونه غوره اندا کسان به کوم دا کنه تاسو کې بیا مسلمانېږي لکه د ابو سفیان چې د کفرونو مشر و د حضور صلی الله علیه وسلم ټاپ دښمن دا سفیان ابن الحرب نمایوا دا مسلمان شو ورسته همدان منا بل کاسو سفیان ابن الحرس نمایوا ایدی سفیان ابن الحرب نماوا بل وہ سفیان ابن الحرس نمایوا عام مسلمان شو ورسته بل کاسو حرس ابن هشام نمایوا عام مسلمان شو حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ عام مسلمان شو نو ورسته به اندا خلق نو الله رب العزت فرمایي وهم یستغفرون ځکه تاسو ټیک تا اوس خو تاسو کفرون یې خو چونکه د تاسو نسلونه ورسته مسلمانون روزي لہذا د تاسو تبعی او بربدي ز په دینه کوم څه کله تاسو نه اندامه کی ولا خلکو نو ورسته ورو خلک مسلمانېدو نو د تاسو مال نه څو پرې دغه د اسلام یو نسل روزي نو د تاسو عذاب فیصله زنه کوم تاسو تبکاونه ویل چې د تاسو نسلونه او د تاسو خپل مستقبل چې کوم دا کنه هغه اسلام سره وابسته ده تاسو به ډیر زر مسلمان شئ چنانچه ډیر کام خلک فتح مکه نه بعد بیا پوتې شولو چې هغه مسلمان نشولو کني وی اټول جزیره العرب چې کوم دا کنه هغه اسلام ته ور داخل شولو دینه چونه خلک چې پوتې شولو یا خو د مسلمانانو له سم رشولو یا چې کوم دا هغه جزیره العرب پرې ډول لوړل ملک شام وغیرہ ته هغه وکړلو مطلب لوړل نو الله رب العزت فرمایي چې دا دوا وجوهات دي چې تاسو زه چې کوم دا کنه عذاب نه درکوم اوس دا دوا معنی نو اول معنی دا و چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چونکه ورکی موجود یې حضور صلی الله علیه وسلم په پیر نبوي کې کوم دا کنه هجرت وکړل مدینه ته لاړل نو دا ایوا واجه دي عذاب نه راتللی چې کومه واخه ختم شو ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نو وتل او اوس الله رب العزت ورته دا فرمایي چې وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام لک ټیم ستیر شولو نو الله رب العزت ورته فرمایي چې زه تاسو ته عذاب ویلی نه درکاو چې تاسو کوم د مسجد حرام نه خلق منی کوي یعنی دیجو کې الله رب العزت ورسته څو کولو بعد دا آیات به نازل شولو او دا دمکی وته ملوش ولا تاسو ته مخکې مویلو چې تاسو باندې بازوګ درچې ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم درکې موجود ده او تاسو د استغفار کوي نو د استغفار یو معنا مفسرین دا بیان کړی دا چې د کفرون چې کوم دا کنه دغه به کله طواف کولو کنه خپل تر خپل حج کو دغه کولو نو د طواف کې بدا ټکا کولو چې غفرانه کا مطلب دا چې یا لمو بخ نو الله رب العزت فرمایي چې څو پر تاسو د استغفار کوي کنه تاسو ته کم از کم دا ایڈوانټیج او دا فائدہ زده ته درکاو چې د استغفار د کوي قیامت کې خدي استغفار فائدہ نشته خو د دنیا کې تاسو فائدہ دغه د عذاب نه تاسو وساتله نو بهرال دي چې ومالهم الله يعذبهم الله الله رب العزت فرمایي چې تاسو اوس د عذاب مستحق شمه ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا نه لوړل او دویمه خبره ده چې تاسو چې کوم دا کنه د استغفار څخه کولو نو مطلب داو چې کني اوس دغه عذاب محمد صلی الله علیه وسلم واجب تاسو تمو نظر کولو چې چیرې تاسو باندې مو عذاب ورواستلوا نو د مسلمانانو د سره راغلي کې راتل لہذا جنگ بدر کې الله رب العزت دغه نه ربیل کړ بهار نه راوي وسل چې بهار نه راوي وسل هغه نه بعد عذاب ته د مسلمانانو لوسا ویر کړ نو الله رب العزت اول ته دا ویل چې دا عذاب ته ځکه درکاو چې تاسو جرم ډیر شدید شول اوس محمد صلی الله علیه وسلم تاسو مجبور کړو چې ومو بسلو او دویم جرم مدا وکړلو چې تاسو مسجد حرام نه خلق منی کوي د مسجد حرام نه منی کولی څه معنا را اې دې معنا ایوا مفسرین دا بیان کړی دا څه کني صلح حدیبیه کې حضور صلی الله علیه وسلم سره دي صحابه کرامو سن 6 هجری کې هغه تتللو عمره دی پاره نو حدیبیه ته کله حدیبیه تقریبا 18 میل هغه نه لګ را بهار دا مکینه دغه ته کله حضور صلی الله علیه وسلم ورسېدل نو کفرونو د جواب راوستولو چې به مو سره د جوړي متعلق څه خبرې کوو تفصیل ول ماراڅه هغه روغللو مذاکرات وشول جوړې سولې خبرې وشولې نو یو شرط ورکې دا کې ډول چې ته بس حرم شریف ته موته عمره ته نه راځي بس دای مو زید ده ساګ بتستانیږي ویلې چې ته ساګ روغللی یمو شملاتي ټي وي څنګه څنګه په بدمشه ده عمره وکړه نو ساګ به په هر صورت سي حضور صلی الله علیه وسلم سره ومنه چې بس صحیح ده تاسو منه پرېګه ساګ نه کوم بلکې ته به وکم چنانچه مسجد حرام د عمرې نه الله رب العزت دغه چکلا ذکر کوي الله رب العزت دې خبرې ذکر کوي چې تاسو د عمرې نه دغه معنی کړو مسجد حرام نه تاسو اوس جنونه دي عذاب مستحق ته راوړل او چنانچه مفسرین دي چې وا واقعا دا غالي کلی د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت شوه دا فرمایي چې وا پیره حضور صلی الله علیه وسلم دا خانه کعبه ته مخ لګیاو المنځ کولو نو ابو جهل غو
دا عتبه او شیبه دی هو له مشرون چې کوم د نوست خپل منځ کې غب شپ لګولو څه ویل دلته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا موږ کوي نو دغه ویلو چې یاره چوک په مو کې داسې وی چې هغه لوړ شي دغه پلان کې کوم ډېرې کې کوم دا د یو خون ولا لوري پرته دي چې اره وخلی او په محمد صلی الله علیه وسلم پوسه وروچي یو کاسو د ډېر فخریه چک شولو چې د هغه نما وا عتبه بن ابي معيط دا لوی بدبخت انسان دا د چک شولو زیاده تراوه چنانچه دو لوړلو او هغه لره دی وختو سو اندازه بلګولې چې هغه څول لره وی دی یو غوونه دی وختو څول شای هغه لره وروړلو والله ولم څه څوک سونه وترنی ولې یی چې حضور عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم سجدي کې یی چې دغه لګیا شروع لره ته پوسه نه پور وچول یی چې ور وچول نو حضور صلی الله علیه وسلم دره به سوره کړلو ځکه چې دا څو معنا وزن دا در باندې وای شي یی چې حضور صلی الله علیه وسلم دره چوک نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې والله څه مو هیڅ نه شو کوي هیڅ واس منو یی چې کفرون څه کله دا وکړو پیغمبر علیه السلام تړپېدو او دغه یې چې لګیا و خپل منځو کې قهقهې لګولې خو دې چې وګه څه کنه نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نور وا اختن کې وړا وا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یی چې غیر رمنډي کې یی چې په زورونو هغه لره پیغمبر علیه السلام نه لره کړلو یی چې پیغمبر علیه السلام بالکل د سلیوی او کړو شي و دومره به سوره شو پیغمبر علیه السلام یی چې هغه بعد پیغمبر علیه السلام خیری زبان مبارک نه وته یا الله داود با تبوکی یا الله ابو جهل تبوکی یا الله شیبه تبوکی یا الله امیہ بن خلف تبوکی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قسم کوي چې د چوچو نامي خسته شي وی کنه یی ته په جنگ بدر کې یو کاس کوم دا کنه موي لوسا دی بدر کوی ته ور وچول الله رب العزت هغه ټول حلو کړل ته وې کړل نو خبره را شایده چې وهم يسدون عن المسجد الحرام هغه به خلکو مسجد حرام نه منی کول الله رب العزت فرمایي چې دا تاسو نو ګوره د جمعتنا منی کول دا ډیر لوی جرم ده ځنه خلک چې کوم دا کنه د جمعتنا منی کول علماء کرام فرمایي چې صرف دا نه ده ته وسړي ته غوتی وخوري چې د جمعت ته بنه راځي مو پښتنو کې دا ډیر سخت ده یمو دی محلي جماعت وی زید وګیر مس دا جماعت مو ده ورکه دا جماعت وقف ده د الله کور دا کته ورکه 15 روپے چي دا دی الله په توې سون ته ته توفیق در کړه ته د وګیر ما کېګا ته خلکو ته ته مار پلان کای بنه راځي ډنګای بنه راځي جمعتونه د الله کورونه دي که چوک ته منی کوي دا یو څه دغه کفارو جمعتونو د خلک منی کول مسلمانانو ایمان کړي الله رب العزت کوم حشر نشر وکړلو ته ماکینه وی هغه ونه ډي ان اي ونه ورکړه ختم کړلو بالکل پاتې لګاتې نشته نن دی ابو جهل غو دی ود بغو شی به نام لیوا چوک نشته دی جمعتونه منی کول دا غادي ستو د سکور کای چې خلک کو ته جمعته کی تکلیف تاسو اکثر لیدلی وي سو عموما کوم دا کله ودونه شي بیا مو جذبو کې روش دای مو دا غسروي دا د سم د مخ کې پرې کوم دا کنه ودونه بکیدل دیږي کې ډلونه سوري شروع کړل درو بروغ شپاله کې دلو جمعته کې کچو تلاوت کوي کچو کنيز کوي کچو شي کوي دا ډیرو د مو د تاسو یو مثال در کړلو ډیرو جمعتونو کې د سکیږي ته جمعته سرات کوم دا کنه خلکو اندغه ډیری میری جوړی کی او بیا دلونه سوري وکي وای ګوره دا هغه پکور دا د شي کې ډیر احتیاط پکور دا سو جمعته تکلیف ته لو سو نه رسیږي تو واجنا د المنزو ولا خلکو ته تکلیف ونه رسیږي دا د جماعت احترام کا چوک جماعت دا د جماعت منی کولې په سمري کې راځي ته جماعت کې جامع کوي مجلس کوي علماء کرام دغه پرې فرمایي یو حدیث شریف کې راځي چې کوم سړی په جماعت کې د ګم شوه حدیث شریف مفهوم دا کوم سړی جماعت کې د ګم شوه شي د یو تولې اعلان کوي زمونه پلانکای شای ورکته کا چولې دلې د سې اعلان څه چوک کوي نو تاسو ته په جواب کې دسې آی څه خوده خدای ته رايوت ماکا هغه تاسو جواب کې دسې آی چنانچه علماء کرام مانی کړي چې په جماعت کې اعلانونه هیڅ قسم نه کوي وګوره ای پلان کې ټکاله دا بیا ورسه مونږ پلان کای شای ورکته کا چولې دلې دا اټول ممنوع دي جماعت کې زیات نه زیات د فوتګي اعلان اجازه علماء کرام ورکړه دا چې یو سړی فوت وي جماعت کې اعلان وکړي پلان کای په حق رسیدل د ګورو بجې جنازه ده بس دینه باندې د نور شینو اعلانات ایمو چې کوم د ټرانسفارمر جوړیږي ورګه ټرانسفارمر جوړیږي هغه چندا وروړي پیسې وروړي کای چې خپل منځو کې جرګا وی اله نن جرګا د پلان کې تر جمع کېږي نو جماعت نه مڅ کوم دا کنه د جماعت احترام خلاف تا الله رب العزت فرمایي وما كانوا اولیاء اهدغو دي جماعت متولیون خندي ان اولیاء الا المتقون دي جماعت متولی خو متقیون وي متولی نه مراد دا غوي د جماعتونو کوم دا کنه ایمي تاسو پښتو دي چې وشه د نظم نشته دا کنه وی عام طور منی د پیښورو کې وسګره د سونهري مسجد د محمد خان مسجد د کوم دا جماعتونه دي اوقاف دي د دې لپاره سرکور طرفنه یو متولی مقرر متولی مطلب دا وی چې جماعت اټول تنظیم مغسره جماعت سره عموما د قانون وی دیغه کرای رخلی هغه کرای رسول کی بیا امام ته ویر کوي موږ تاسو خدا کوته جیبنه کورونه چاندي منډي چو مطلب یو کاسو ته مقرر کوغه د جماعت بلال انډي امام ته خو وغیرہ ویر کوي
دغه هغه کې کوم وقف جماعتونه وي هغه کې دا وي چې یو کس ته متولی مقرر کی نو اوس نن سبا پاکستان کې دا پنجاب په لدا شای ډیر د متولیون چې کوم د کنه ګيري میری کالی وي خپل یو بزنسمن یا ته متولی مقرر کی بس هغه کوم دا کنه کوم امام په میزوج خرونه شي کډیر دین دوره دا و دې ته لری کېږي نو مطلب دا شاید چې هغه اور کې خپل مرزه چلی چې هغه غلامی چوک کوي هغه خبري چوک مني بس هغه امام ولی نور لري کوي نو جماعت کې د دسي متولي ضرورت څنګه دین دوره وی الله رب العزت فرمایي چې ان اولیاءه الا المتقون د جماعت متولي د جماعت مشر ته چوک جوړایي دسي کاس جوړاوه چې هغه متقی وي هغه پرهیزګار وي دسي مومن دسي مشرون جوړ کړي هغه خپل المنځ نه کوي هغه خپل چې میاشت کې یو ورل منځ ته راځي ورکه دسي کاس جماعت ته مقرره کړه چې 15 وخت موجود وي هغه ته پاتې وي چې دا پکا خرو په د بلب خرو ته دا درې نشته دا مسله د جماعت کې د امام صاحب دا مؤذن دا صفائی نشته وغیرہ دا ټول شیون څنګه کسي او متقی خپل 15 وخت الموز تلاوت پابند وي هغه نو الله رب العزت فرمایي چې ان اولیاءه الا المتقون تاسو خو متقیون نه الله رب العزت هغه ته د مکی قریش ته خطاب کوي چې تاسو خو د مکی متولیون خنه تاسو خلک جماعت نه منی کوي متولی ته د اجازه نشته چې هغه جماعت نه چوک مانی کی تاسو خو متولیون نه بیا لګیا چې کوم د مسلمانانو المنجون نه مانی کړی واخر دوان الحمدلله